بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أحب إلى الله من شاب التائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ټوله دنیا کې الله ته څه څیز محبوب دی، یعنی الله تبارک وتعالی په څه څیز باندې ډیر زیات خوشحالیږي او څه څیز یې خوښ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تبارک وتعالی ته په ټولو څیزونو کې خوښ، په ټولو عملونو کې خوښ عمل دا دی چې ځوان سړی توبه وباسي. د ځوانۍ توبه د الله ته ډیر محبوب عمل دی. الله تبارک وتعالی وی په دې ډیر خوشحالیږم چې ځوان وي او لاس کې طاقت وي او مالی ورسره او په ګناه قادری. دی وی یا الله زما توبه ده، یا الله زما توبه ده. الله وی ټوله دنیا کې راته دا خوښ دي، زه د ټولې دنیا نوجوانانو ته دا یو پیغام ورکوم چې نن تاسو ځوانان یې، نو نن ستاسو د ځوانۍ توبه الله ته ډیره محبوبه ده. ستاسو په توبه الله خوشحالیږي. نو ټول ځوانان وایي الله زما توبه ده، یا الله زما توبه ده. حدیث مبارک کې راځي قیامت ورځ سخت ورځ د یو تن به د بل ځای، یو تن به د قدم د ځای نه نشي خوځولی چې د ده نه د څو څیزونو تپوسونه نه شي. هغې تپوسونو کې یو تپوس دا دی و هغه څو چې ترېنه دا تپوسونه نه شوي نو دی به د ځای نه قدم نشي خوځولی. هغې تپوسونو کې یو تپوس چې دی هغه د ځوانۍ په باره کې دی چې الله به تپوس کوي فیما ابلاهو، دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه. دا ځواني د الله د طرف نه یو نعمت دی. نن الله طاقت درکړی دی، دا سترګې او دا لاسونه او دا اندامونه د دین اسلام خلاف نه استعمالو. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل العینان تزنیان، وی سترګې زناکاري دي. او صحابو ته وفرمایل وی وزناهما النظر، د سترګو زنا چې دا هغه نظر دی. نن ټول نوجوانان په دې ګناه کې مبتلا دي. ماسخوتن چې اوده کېږي نو سترګې به یې د ډرامې او د ټیک ټاک د غیر محرم زنانه د هغې د مخ نه به نظر واړي، هله به اوده شي. ماښام اوده کېږي هم په دې او سحر پاسي هم په دې. خدای دې نه کړي، الله دې نه کړي د موبایل ځان ته لګولی دی او ده ته تصویران آن دي، موبایل کولو دی، په دې حالت کې دې ځوان له مرګ راشي. ای ځوانانو، دا سترګې چې دي دا د دې دپاره نه دي چې موږ پرې د غیر محرم زنانو نه ته نظر وکړو. په دې سترګو کعبې ته ګورئ، الله اجر درکوي. په دې سترګو قرآن ته ګورئ، الله اجر درکوي. په دې سترګو د مور او پلار مخ ته نظر کوئ، الله اجر درکوي. په دې سترګو د عالم مخ ته نظر کوئ، الله به اجر درکوي. نو ځوانانو چې خپلې ځوانۍ ټولې په دین باندې استعمال کو، نن طاقت دی او سبا به نه وي. ورې د دې ځوانۍ او د دې طاقت او د دې زور به الله تپوس کوي. الله دې زموږ د ټولو نوجوانانو ځوانۍ هغه په دین کې زړیږي، او الله دې د دې نوجوانانو د ځوانۍ د دین او د علماو خلاف دی الله نه استعمالي. الله دې د دین او د علماو خلاف نه استعمالي. دا د دین او د علماو په موافقت کې خرج کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا